السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، نن چې راکم مفتی صاحب شهید شوی دی، الله دې دوی شهادت قبول کړي. د دوی باره کې د موږ باندې مسلمانانو نه غلطي کامنټس کوي، څوک وایي مبتدع او څوک وایي بدعتي او څوک څه وایي او څوک څه وایي. نو اول خو دا خبره ملګرو، که حضرت مفتی صاحب رحمه الله لوی شخصیت و، د الله د دین ډیر لوی خدمت یې کړی دی، الله دې قبول کړي، الله دې د هغوی شهادت هم قبول کړي. بلکې ستا هغه سره څه عقیدوي اختلاف وي هغه بیله خبره ده، خو چې یو کس هغه وفات شو نو بس هغه د الله جل شانه دربار کې به پیش کېږي، هغه الله پاک ته پرېږده، د هغه معامله الله پاک سره راله، بس هغه پرېږده، الله جل شانه پوه شه او ته پوه شه. په ژوند باندې چې هر څه وي، هر څه اختلافات ساتي، د هغې هغه بیله خبره ده. خو چې یو انسان که عالم دی که غیر عالم دی که هر څوک دی، که هغه وفات شي بس د دنیا سره د هغه تعلق ختم شو، د هغه تعلق د آخرت سره پیدا شو، د هغه تعلق د الله جل شانه سره هغه پیدا شو، الله پاک ته هغه ورنږدې شو. نور هم د الله پاک پوه شه هغه پوه شه، خو الله جل شانه خاطر وکړئ، غلط کمنټسونه مه کوئ. دا د علما دي، دا زموږ مشران دي، او کوم عقیدوي اختلافي هغه که تاسو لرئ هغه بیله خبره ده. نو تاسو دا زموږ مشران دي، زموږ مشران پسې که تاسو بدې ردې وایئ بیا به موږ مجبورا هم ستاسو پسې به هم بدې ردې شروع کړي زموږ کشران، نو بیا به دا خبره نوره هم ورانه شي. نو دا زه تاسو ته یو درخواست کوم چې دا زموږ علما دي، دا زموږ مشران دي، غلط کمنټسونه غلط پوسټونه دا د الله خاطر وکړئ، دا مه کوئ. الله جل شانه دې زموږ او ستاسو ته ټولو ته هدایت را نصیب